أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور فرمایي چې د خیبر د جنګ ذکر روانو. اوس به د خیبر د دویمه قلعه د فتح ذکر وکوم. د دویمه قلعه د سعد بن معاذ قلعه بلل کېږي. په دغه قلعه کې د خیبر د باقي ټولو قلعهګانو نه زیات خوراک و، څاروي وو او سازو سامانو پکې، او په دې کې 1500 جنګیالي اوسېده. د حضرت کعب بن عمر نه روایت دی چې هغوی تر 3 ورځو پورې د سعد بن معاذ د قلعه محاصره کړې وه. دا یوه مضبوطه قلعه وه. حضرت معتب اسلمي نه روایت دی چې بنو اسلم په خیبر کې سخت ولږې سره مخ شوي وو. بنو اسلم اتفاق کړی وو په دې چې حضرت اسماء بن حارثه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې ولېږي، او هغوی حضرت اسماء ته وی چې رسول کریم ته به زموږ سلام ووایي او عرض به ورته وکړي چې ولږه په موږ راغلې ده او کمزوري هم او ډېر بد حال دی زموږ. نو حضرت اسماء رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د بنو اسلم سلام وړاندې کو او عرض یې ورته وکړو چې د لږې او کمزورۍ موږ سخت پریشانه کړي یو، نو تاسو موږ لپاره دعا وکړئ. نو رسول کریم دعا وکړه او بیا ورته وفرمیل چې قسم مې دی د هغه ذات چې د چا په لاس کې زما ژوند دی، ما سره هېڅ هم داسې نشته چې پې تاسو له تقویت وروبخم. ما سره خوراک لپاره هېڅ هم نشته. زه د هغوی په حال پوهېږم چې د ولږې نه بد حال دی چې دا وخت. بیا هغې دا دعا وکړه چې خدایه هغه قلعه دې لپاره فتح کړه چې د خوراک نه او د واز دې نه ډک پروت دی، ډکه پرته ده کومه قلعه. بیا هغوی جنډه حباب بن منظر ته وسپارله د جنګ لپاره، او د دې په تفصیل کې بیانېږي چې یهودیانو کې یو تن د مبارزت لپاره بهر راووتو او نامه د هغې یوشه وه. هغه د مقابلې لپاره چې آواز وکړو نو فوراً حضرت حباب بن منظر د هغه مقابلې لپاره راغله. هغوی قتال کولو تر دې چې حضرت حباب لږې شو هغه یې ووژلو. بیا زیال نومې یو یهودي و، هغه مبارزت لپاره آواز وکړو نو حضرت عماره بن عقبه غفاري د هغه مقابلې لپاره راووته او ورمخکې شو او د هغه په سر یې داسې سخت وار وکړو چې پې د هغه سر وشلېدو. حضرت عماره بن عقبه غفاري ویل چې زه غفاري یم زه غفاري زلمی یم. نو صحابه وایي چې د هغه جهاد باطل شو، یعنې هغه دا ناره لګولې وه د قومي فخر چې زه غفاري یم. نو صحابه وایي چې دا ښه خبره نه ده، لویي بیانه کړې ده، تا لویي بیانه کړه خپله. چې دا خبره رسول کریم ته وکړې شوه نو هغوی وفرمایل چې هېڅ خبره نه ده، دته به اجر میلاویږي او ستاینه به هم کېږي. که په داسې موقع دا وکړې شي داسې څه خبره نه ده.
حضرت محمد بن مسلمه بیانوي چې ما رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې هغوی تیراندازي کوله او د هغوی یوه نشانه هم خطا شوې نه وه. هغوی زما طرف ته وکتل او مسکي شوي وو. حضرت حباب بن منذر د خپلو هلکانو سره د قلعه دننه داخل شوي وو او سخت جنګ یې کړی وو، فتح یې کړی وو او ټوله اسلحه ټوله وسله وه او غله وه په هغې باندې قبضه کړې وه. د قلعه دفاع کوونکي ډېر یهودیان وو چې وژل شوي وو، ډېر پکې بندیوان شوي وو. حضرت معتب اسلمي چې رسول کریم ته د لږې په وجه د دعا خواست کړی و، هغوی وویل چې موږ لا واپس شوي نه وو چې خدای پاک د سعد بن معاذ قلعه باندې موږ له فتح راکړه. حضرت جابر نه روایت دی چې لا موږ خبرې کولې واپس را روان وو چې رسول کریم نه خواست کړی و د چې لږې نه بد حل دی، نو دغه دوران کې جنګ شروع شو او فتح مو شوه. حضرت جابر نه روایت دی چې د سعد بن معاذ قلعه نه چې څومره د خوراک سامان ملاو شوی وو هغه دومره وو چې د بلې یوې قلعه نه دومره سامان نه و ملاو شوی، پکې ډېر بلشې، اوربشې، کجورې، غوړي، شات، تیل او وازده وه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم منادي اعلان کړی و چې پخپله هم خورئ، خپل څاروو باندې هم خوراک وکئ، خو څه وړئ مه، څه چې خوړل غواړئ دلته وخورئ. بیا د درېیمې قلعه ذکر دی، د زبیر بن عوام د قلعه. د دې د فتح ذکر داسې ملاویږي چې د دې قلعه نامه قله وه او دا بیا وروسته د زبیر بن عوام برخې ته راغلی وه، نو ځکه د زبیر قلعه په نامه مشهوره شوې وه. چې کله یهودیان نایم و د سعد بن معاذ د قلعه نه د زبیر بن عوام قلعه طرف ته وتښتېدل، نو رسول کریم د هغوی محاصره وکړه. دا قلعه د غرب په سو کې وه. رسول کریم تر 3 ورځو د دې محاصره کړې وه او یو یهودي چې نامه یې غزال وه هغه راغلو او هغه وی چې یا ابوالقاسم، رسول کریم ته وی هغې مخاطب کړه، غیر مسلمو به په دغه لقب هغوی ته آواز کولو چې تاسو ما له امان راکئ په دغه شرط چې زه به تاسو ته یوه داسې خبره وکړم چې د کومې په وجه به تاسو د نتا د خلکو نه راحت ترلاسه کئ، یعنې په دغه قلعه به تاسو قبضه وکړی شئ او تاسو بیا د اهل شک طرف ته وروځئ او یقینا اهل شک ستاسو د روب په وجه مخکې ستاسو په روب کې دي، یعنې هغې نه پس تاسو بلې قلعه طرف ته تللی شئ. رسول کریم د هغه اهل او د هغه مال له امان ورکړو. هغه یهودي وي چې بېشکه که تاسو داسې تر یو میاشت هم ولاړ نو هغوی به هېڅ پروا نه لري. د دوی د ځمکو د لاندې سرنګونه دي، هغوی د شپې وځي او د هغې په هغه لاره اوبه راوړي او بیا د خپلو قلعهګانو طرف ته واپس شي. هغوی تاسو نه ځان بچکۍ لګیا دي او که تاسو د هغوی د اوبو لاره پرېږدئ نو هغوی به خپل ستاسو لپاره ستاسو مخې ته به وسله د لاسه کښېږدي. رسول کریم هغه پسې لاړه، ورسره لاړه او د یهودیانو چې کوم سرنګونه وو هغه یې پرېږده او چې کله د هغوی د اوبو ځای منقطع شو نو هغوی بهر راووته او بیا سخت قتال شروع شو، جنګ شروع شو او هغه ورځ مسلمانانو کې یو څو صحابه شهیدان شوي وو او یهودیانو کې 10 کسان وژلي شوي وو. رسول کریم فتح ترلاسه کړه او دا د نتا د قلعهګانو کې آخري قلعه وه. کله چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نتا نه فارغ شو نو یو شک قلعهګانو طرف ته لاړه. دا درېیمه ډله وه د قلعهګانو، لکه څنګه چې مخکې حضور فرمایي به بیان کړی دی. دلته د یهودي سردار د سلام بن مشکم د مرګ ذکر ملاویږي. د نتا د قلعهګانو په جنګ کې سلام بن مشکم هم د مسلمانانو په لاس وژل شوی و. سلام د بنو نذیر یو لوی سردار او د یهودیانو قائد و، خو هغه بیمار و، نو ځکه هغه د نورو یهودیانو سردارانو په شان په عملي طور په جنګ کې برخه نه واخیستی، یعنې پخپله د تورې او د تیر سره په جنګ کې شامل شوی نو او د هغه ملګرو هغه ته دا تجویز وړاندې کړی و چې هغه د کتیبه علاقې ته لاړ شي ځکه چې هغه زیات محفوظه علاقه ده،
خو دایمي مریض کېدو نه باوجود سلام مشکم دا تجویز قبول نه کو او بیا هغه په نتاج کې د مسلمانانو په لاس ووژل شو او که د هغه د بیمارۍ واقع صحیح ده او عملاً هغه جنګ کې شامل نو بیا هم د هغه قتل په دغه لحاظ قابل اعتراض نه دی چې هغه لښکر جنګ ته لېږلو لپاره تیار کړی وو عمومي نګراني د کوله کېدای شي نو ځکه د دغه جنګ په ماحول کې یو صحابي به دا هم قتل کړی و ځکه چې دلته موجود هغوی سره لښکر کې د سردار ډېر لوی اهمیت و د سردار په مرګ بیا لښکر هم زړه وبایلي نو په دغه لحاظ د ده په قتل کې هېڅ قابل اعتراض خبره نشته د شک د دواړو قلاګانو محاصره دا د دوو قلاګانو یا د دریو قلاګانو مجموعه او د دې فتح باره کې داسې ذکر دی چې د شک لومړی قلا دا دوه قلاګانې وې د شک لومړی قلا چې رسول کریم ابتدا کړې وه هغه د امی قلا وه رسول کریم د یو غرسو کې باندې ودرېده چې نامه یې سموان وه او په هغې کې ودرېده او د قلا خلکو سره قتال کړی و په سر کې یو یهودي مبارزت لپاره راغلی و د هغې په مقابله لپاره حضرت حباب بن منذر وتی و هغوی دواړه په یو بل حمله وکړه او حضرت حباب په یو وار د هغه ښې چې کوم لاس و مټ هغه له منځه پرې کړو او د هغه توره د هغه د لاس نه پرېوته او هغه شکست وخوړو د خپل کلا طرف ته واپس شو حضرت حباب هغه پسې لاړه او د هغه د ملا هډوکي چې کوم پله وه هغه یې پرې کړه او هغه چې پرېوتو نو حضرت حباب هغه بیا ووژلو او بیا یو بل تن راووتو او دا یې وویل چې څوک دی د مبارزت لپاره نو په مسلمانانو کې د آل جاش یو تن بهر راغلو خو هغه مقابله چې کوله نو شهید شو نو یا هغه یهودي په خپل ځای ودرېد او بیا د مبارزت لپاره چې آواز وکړو نو ابودجانه ورسره مقابله وکړه حضرت ابودجانه په خپل خود باندې سره کپړه تړلې وه هغه یهودي ډېر په کبر کې روان و نو حضرت ابودجانه زر ور مخکې شو ورباندې تورې وار وکړو د هغه خپه یې پرې کړه هغه یې ووژلو او حضرت ابودجانه د هغه د جنګ سامان زره او توره راواخیست او د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو نو رسول کریم دا څیزونه حضرت ابودجانه له ورکړه او یهودیان بیا د مبارزت نه عاجز شو یعنې پس یې څوک بیا رانووته بیا مسلمانانو د تکبیر نارې وهلې او ښه پوره حمله وکړو په قلا کې ورداخل شو او په مسلمانانو کې د ټولو نه مخکې حضرت ابودجانه و مسلمانانو په دغه قلا کې ساز و سامان بیا موندو چیلۍ وې خوراک و ټول یهودیان وتښتېده هغوی دیوالونو باندې خطه وتښتېده لکه د اوسو او در دې چې هغوی د شک د دویمه قلا طرف ته لاړه او ډېرې په تیزۍ هغوی منډه کړې وه رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره د هغې طرف ته لاړه او یهودیانو سره قتال شوی و یهودیانو مسلمانانو باندې ډېره تیراندازي او سنګماري کړې وه د یهودیانو په جواب کې مسلمانانو ورباندې همغه شان تیراندازي کوله خو یهودیانو چې کوم غشي و هغوی مسلمانانو ته ډېر نقصان رسولو ځکه چې یهودیانو د هغه شي د قلا د برجونو نه ویشته د بره نه او مسلمانان د قلا لاندې ایسار وو رسول کریم مسلمانانو سره په یهودیانو باندې تیراندازي کوله او معلومیږي چې د یهودیانو نشانه په خاص طور هغه ځای و چېرته چې رسول کریم ایسار وو ځکه چې هلته ډېر زیات غشي پرېوته رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره موجود وو چې یو غشي د هغې کپړو ته راولګېد او یو روایت کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غشي ژوبل شوي وو او په هغې د هغې جامې شلېدلې وې نو رسول کریم تیر دغه چې کومه غش و هغه راوویستو بیا هغوی یو موټی د کنکرو واخیستو د قلا طرف ته یې لړه کړو او په دې هغه قلا په لړزېدو شوه ان تر دې چې مسلمانانو یهودیان ونیوه او بیا قبضه وشوه بیا دا درې قلاګانې دي د قتیبه د دغو درې وړو قلاګانو محاصره مسلمانانو کړې وه او دې باره کې لیکلي دي
چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نتاو د شق قلاګانې فتح کړي نو یهودیان د کتیبه درې وړو قلاګانو وتی سلالم او قبوس ته منتقل شو. د کتیبه په قلاګانو کې د ټولو نه لویه قلا د قبوس وه او دا ټوله نه محفوظه قلا وه. یهودیان په دغو درې وړو قلاګانو کې قلابند شو او هغوی به د خپلو قلاګانو نه لاندې کتم نه او یوم دی کې د مبارزت لپاره راونوته. رسول کریم تر 14 ورځو پورې دغه قلاګانو محاصره کړې وه. ان تر دې چې رسول کریم بیا اراده وکړه چې په دې باندې دې منجنیق نصب کړی شي او چې کله یهودیانو ته یقین شو چې هغوی وژل کېدونکي دي د توپ په ذریعه پرې غټ کاڼي ویشتلی کېږي نو هغوی د رسول کریم نه رسول غوښتنه وکړه او کنانه بن محقق یهودیانو کې یو تن چې نامه شماخ وه د رسول کریم طرف ته د پیغام سره ولېږلو چې زه تاسو سره خبره کول غواړم. رسول کریم ورله اجازت ورکړو نو کنانه بن محقق د قلا نه لاندې راکوز شو. د رسول کریم سره د صلح معاهده وکړه. رسول کریم صحابه ولېږل نو هغوی د هغې په مالونو باندې قبضه وکړه. یعنې صحابه لږې شو د هغې په مال باندې قبضه وکړه او په دغه کلاګانو نه 100 ذرې 400 تورې 1000 نیزې 500 کمانونه د ترکش سره ترلاسه شوي وو. د قبوس قلا د فتح په سلسله کې ځینې نور مختلف روایتونه شته لکه څنګه چې د قبوس د فتح په لړ کې د سیرت په کتابونو کې دا هم لیکلي شوي دي چې د دې محاصره تر 20 ورځو پورې شوې وه او آخر بیا د حضرت علي په لاس دا قلا د یهودیانو سره د سخت مقابلې نه پس فتح شوې وه او د دغه قلا د تسخیر په لړ کې ځینې سیرتنګارانو په کتابونو کې خو هغه واقعات لیکلي دي چې کوم د نایب قلا د تسخیر په حواله نورو مصنفینو بیان کړي دي. بهرحال دا قلا فتح شوه او یهودیانو سره بیا یوه معاهده شوې وه او د معاهدې شرطونه دا وو. وړومبی دا چې په یهودیانو به دا لازم وي چې هغوی به ټولې قلاګانې خالي کړي او د هغوی څومره چې جنګي سامان دی وسله دلته به پرېږدي چې اسلامي فوج په قبضو کړي او هغه د مسلمانانو د املاک یوه برخه شي. یعنې هغوی به خپله وسله مسلمانانو ته وسپاري. وسله د لاسه ایښودل چې ورته وایي نن سبا. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مذاکرات مطابق دویم پکې دا و شرط چې رسول کریم به د مذاکراتو مطابق د یهودیانو د ژوند حفاظت او د هغوی د ښځو د ماشومان د معافی ورکولو لوز وکړي. یعنې دا رسول کریم چې که یو یهودي سره د یهودیانو به حفاظت کوي وجدي به یې نه او د هغوی د مال بچه به حفاظت کوي. یو درېیم دا چې په یهودیانو به لازم وي چې هغوی به خیبر پرېږدي او د شام طرف ته به لاړ شي. څلورم شرط دا و چې د خیبر د جلاوطنه په وخت مسلمانان به هغوی له اجازت ورکوي چې څومره مال د هغوی اخیستی شي هلته نه په خپلو څاروو باندې ایښودی شي نو هغوی اخیستی شي هلته نه. پنځم شرط دا چې یهودیان دغه خبرې لوز به کوي چې هغوی به د پټو خزانو باره کې به مسلمانان خبروي او دوی ته به وسپاري. شپږم دا چې یهودیان به دغه خبره به اتفاق کوي چې هغوی که د دغه معاهدې د شرطونو خلاف ورزي وکړي یا داسې خبره پټه کړه چې ظاهرول یې ضروري وي نو مسلمانانو باندې به د هغې ذمهواري نه وي او مسلمانانو بیا د دغه معاهدې د ټولو شرطونو نه آزاد وي او د یهودیانو اموال او اولاد به د مسلمانانو لپاره حلال شي. د خیبر د فتح نه پس د یهودیانو په خیبر کې قیام او د یهودیانو د نیم پیداوار باندې د خیبر د باغاتو د ورکولو ذکر ملاویږي. لیکلي دي چې د معاهدې مطابق خو یهودیانو به شام طرف ته جلاوطن کېده خو یهودیانو د رسول کریم په خدمت کې عرض وکړ چې هغوی له د اجازت ورکړی شي خیبر کې د ایسارېدو
چې هغوی د دلته کرونده کوي ځکه چې هغوی دې نه ښه خبر دي دا ورله ښه ورځي. رسول کریم د هغوی خواست قبول کو او هغوی له اجازت ورکو خیبر کې د ایسارېدو چې هغوی دې د کروندې کار کوي او د دې په بدل کې دې نیمه برخه ترلاسه کوي. ډېرې د نرمۍ سلوک یې هغوی سره کړی و. صحیح بخاري په روایت کې دې ذکر داسې ملاویږي چې حضرت عبدالله بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خیبر یهودیانو له ورکو چې هغوی دې په دې کې کار کوي هلته دې کرونده کوي او هلته چې کوم پیداوار وي د هغې نیمه برخه به د هغې لپاره وي. خیبر کې چې کوم صحابه شهیدان شوي وو د هغوی شمېر 19 دی او نامې دا دي: حضرت ربیعه بن اقسم، سخم بن عمرو، حضرت رفاع بن مسروم، حضرت عبدالله بن امیہ، حضرت محمود بن مسلمہ، حضرت ابو ضیاء بن نعمان، حضرت حارث بن حاتم، حضرت عدی بن مرہ، حضرت اوس بن حبیب، حضرت حنیف بن عوائل، حضرت مسعود بن سعد، حضرت بشر بن برا، حضرت فضیل بن نعمان، حضرت عامر بن اقوا، حضرت عمارہ بن عقبہ او حبشي غلام حضرت یسار او د اشجع قبیلې یو تن چې نامه نه ده لیکلې شوې. په یهودیانو کې 93 کسان په دغه غزا کې وژل شوي وو چې پکې د یو څو سردارانو نامې دا دي: حارث، ابو زینب، مرهم، اسیر، یاسر، عامر کنانه، ابو حقیق. د خیبر پس متفرق واقعات هم بیان شوي دي. په دې کې یو واقعه د کنانه بن ربیع د قتل ده. د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې لیکل شوي دي چې د خیبر د فتح نه پس چې کله یهودیانو سره معاهده وشوه نو دې نه پس خلک د کنانه او د هغه ورور ربیع خلکو رسول کریم په خدمت کې راوسته. کنانه د پوره خیبر رئیس و او د حضرت صفیه خاوند و او ربیع د هغه د تره زوی و. کنانه سره د یهودي قبیلې بنو نذیر د سردار د هویې بن اخطب خزانه وه چې پکې د سرو زرو د سپینو زرو کالي و ډېر زیات او دا کالي به دوی د عربو خلکو له د ودونو په تقریباتو کې په کرایه ورکول. دوی دواړو ته رسول کریم وفرمایل چې تاسو هغه خزانه چېرته ایښې ده؟ نو هغوی وویل چې کله موږ د مدینې نه راووتو نو هغې نه پس د نور هغه ټوله خرڅ شوه. او روایت کې چې هغوی دا ویل چې یا ابو قاسم رسول کریم ته ویل چې موږ هغه په خپل جنګ خرڅ کړی ده اوس پکې سم پاتې نه دي او موږ هغه مال د دې دغه ورځې لپاره راغونډ کړی وو. رسول کریم هغې ته وفرمایل چې د مدینې نه د راوتو زمانه څخه ډېره د لرې زمانه نه وه چې هغه ټول مال په دې کې خرڅ شي. او دوی دواړو په دغه خبره قسم وخوړو چې دې سره هېڅ مال نشته. نو په دې رسول کریم هغې ته وفرمایل چې هغه خزانه که تاسو د ملاوه شوه نو بیا به خدا او رسول به ستاسو ذمه نه وي. نو دوی وویل چې ټیک ده. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خبره باندې حضرت عمر، حضرت ابوبکر او حضرت زبیر ګواه کړ. هغه وخت د یهودیانو یو تن راپاڅېد او کنانه ته وویل چې که محمد صلی الله علیه وسلم چې څه تا غواړي لږ یادي که تاسو سره شته نو ورله ورکړه او که نشته او ته خبر یې یعنې که خبر یې نو ورکړه ورله ستاسو ژوند به بد شي. یعنې قسم په خدای هغې به ضرور په دې باندې غالب شي. نو ابن حقیق هغه ته غوسه وکړه او هغه یهودي یو خوا ته کېناستو. دا یو د تاریخ په کتاب کې لیکلی شوی دی. حضرت ابن عباس بیانوي چې رسول کریم دې دواړو ته وفرمایل چې که تاسو ما نه څه پټ که څه خبره ما نه پټه که او بیا ما ته معلومه شو نو زه به ستاسو ژوند او ستاسو اولاد به په دغه وجه بیا حلال ګڼم. هغوی وویل چې ټیک ده. د تاریخ په یو کتاب کې دغه خزانې نه د خبرېدو یو روایت په اختصار داسې بیان شوی دی چې حضرت ابن عباس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم
انصارو نه یو تن روغته ورته وی چې ته فلاني فلاني میدان ته ورشه او بیا کجورو له راشه د خیل طرف نه یا د ګس طرف نه چې کوم لګبره وي هغې ته لږ وګوره چې هلته څه دي هغه مال راوړه د هغې د لاندې څه دي د دغه خزانې قیمت چې ولګولی شو نو د هغې قیمت 10,000 دیناره و د واده خلافۍ په وجه دغه دواړه بیا وجلې شو او د هغې چې کوم لویان و هغه بندیوان کړي شو دا یو روایت دی او یو بل روایت کې دا بیان شوي دي چې دا تر کومه پورې څه دي دا تجزیه به زر فرمایي وروستو کېږي یو بل روایت کې دا بیان شوي دي چې ابن اسحاق بیانوي چې رسول کریم له چې کنانه راوستی شو او هغه سره د بنو نظیر یوه خزانه وه چې د خزانې باره کې چې ترنه تپوس وکړی شو نو هغه انکار وکړو او بیا رسول کریم له یو یهودي راوستی شو چې رابعه صالبه وه او ځینو ځینو کې ذکر دی سایه بن سلام بن ابو حقیق رابللی شوی و نو هغه رسول کریم ته وویل چې ما کنانه لیدلی و هغه به هر سهار دغه کنډرو ګر چاپېره به ګرځېدو رسول کریم د صالبه سره حضرت زبیر بن عوام یو څو مسلمانان هلته ولېږل چېرته چې صالبه ویلي و چې هلته هغه ځای وکېنستی شو نو هلته خزانه راووته یو بل روایت کې دي چې څه خزانه میلاوه شوې خو باقي نه وه میلاوه شوې او کنانه هم ښودلو نه انکار کړی و نو رسول کریم حضرت زبیر له حکم ورکړو چې کنانه له سزا ورکړه حضرت زبیر د چکماک کاڼي راخستې وو دغه په سینه به یې وهل چې ترې به اور راوته او چې کله هغه مرګ ته جوخ شو نو هغه د باقي خزانې خبر ورکړو په دې رسول کریم کنانه د محمد بن مسلمه په حواله کړو چې هغه ووژني نو محمد بن مسلمه خپل ورور محمود بن مسلمه چې ژرنده پرې غورځولی شوې وه او شهید کړی شوي وو یې په بدل کې کنانه ووژل بهرحال قتل خو شو خو چې لکه څنګه دا واقع بیانېږي او دا د رسول کریم د اسوې خلاف دي دا ټولې خبرې ځینو روایتونو کې دي چې رسول کریم په حکم دغه دواړه وروڼه وژلي شوي وو او یو بل روایت مطابق کنانه د محمد بن مسلمه په لاس وژلی شوی وو او ورور یې بشر بن برا کورالو ته سپارلی شوی وو چې هغه د بشر بن برا په بدل کې وژلی شي او رسول کریم د دې دواړو اموال حلال ګرځولي وو د دې اولاد یې بندیوان کړي وو دا چې کوم روایتونه دي دا د سیرت او د تاریخ په معتبر کتابونو کې موجود دي لکه تبري تاریخ الخمیس طبقات ابن سعد کتاب المغازی و عقیدی او د سیرت ابن شام سیرت ابن ساق سیرت علمی او زرکانی وغیره او د کنانو په دغه وجه د وژلې کېدو ذکر د حدیث کتابونو سنن ابو داود کې هم شته خو د کنانه د قتل مختلف وجوهات او روایتونه ملاویږي چې ترې دا معلومیږي چې د هغې د قتل وجه د خزانې نشاندهي نه کول نه و خو بهرحال د خیبر چې کومه دغه واقع ده نو دا مستشرقینو په خپلو کتابونو کې بیان کړې ده او بیا اعتراض کوونکي د خپل د عادت مطابق د اسلام او د رسول کریم په ذات باندې اعتراضونه کړي دي لکه چې نعوذ بالله د هغوی د مال او د دولت رسو یا دا ظاهر کول غوښته چې نعوذ بالله هغوی څنګه به ظلم او تشدد کولو او اعتراض کوونکیو لږ هم د عقل او د انصاف نه کار نه دی اخیستی چې د رسول کریم ژوند خو د یو کلاو کتاب په شان د ټولو مخې ته و هغوی به د جنګ شروع کولو نه مخکې ټولو به حکم ورکولو چې څوک ماشوم به نه وژنئ ښځه به نه وژنئ بې وجه به ونې نه پرې کوئ او زناوران او څاروي به په تکلیف کې لیدل هغوی نه خوښول نو هغوی به په انسانانو باندې څنګه تشدد او ظلم کولی شو همدغه شان د غنیمت مال ترلاسه کولو لپاره جنګ کول دا یو بیخي بې بنیاده الزام دی د خیبر جنګ خو هغه جنګ و چې رسول کریم د مدینې نه د روانېدو نه مخکې د دې باره کې اعلان فرمایلی و چې څوک چې د غنیمت د مال په امید یا په تمه شاملېدل غواړي هغه به موږ سره نه ځي مخکې بیان شوی دی د دې تفصیل چې د کوم نبي صلی الله علیه وسلم نمونه وسوه دا وي د هغه باره کې چې داسې روایتونه راشي نو د انصاف غوښتنه دا ده چې په ښه طریقه د هغه روایتونه وکتې شي تحقیق دې وکړی شي او بېشکه وړومبی کوشش دا پکار دی
چې هر حدیث او هر روایت تر کومه حده چې ممکنه ده د احترام په نظر د ورته وکتې شي او تر کومه حده چې کیدای شي د مضامینو څخه توجیه نو ودې کړی شي خو بهرحال د رسول کریم په مقدس ذات او د هغوی عزت د ټولو نه زیات مقدم دی رسول کریم د عدل او د انصاف پیکر وو رحمت للعالمین وو هر هغه روایت چې دې نفي کوي هغه نشي کولی دی او مورخین او اصحاب سیر دا هم بیانوي په سوونو په زرګونو حدیثونو د روایتونه چې کوم دي هغه بیا وروسته کوم خلک وو د هغوی د ځانه جوړ کړي وو او دا هم منلی شوی حقیقت دی چې په دغه سازش کې د یهودیانو هم دخل پاتې شوی دی چې هغوی به غلط روایتونه وړاندې کول بیا همدغه واقع چې د کنانه او د هغه د ورور د قتل بیانېږي د دې حضور فرمایي زموږ چې کوم ریسرچ ټیم دی هغې هم ډېره ښه تجزیه کړې ده او د روایتونو په رڼا کې چې کوم مستشرقینو دا اعتراض کړی دی د دې جواب ورکړی دی او ډېر ښه جواب یې ورکړی دی هغوی وایي چې دغه واقعه دروني شهادت دا ښیي چې بیانوونکو په ځای کې په بیان کې غلطي کړې ده هغوی هیرې لګیا دي چې مختلفې خبرې هغوی ګډۍ لګیا دي او که څه داسې واقع شوې ده نو یو وړه خبره ډېره هغوی لویه کړې ده او د مبالغه آمیزه په رنګ کې منفي رنګ کې بیانه کړې ده مثلا یهودیانو سره چې کله معاهده وشوه او د هر قسم شرطونه منلو نه پس ته هر قسم شرطونه جوړېدو نه پس ته چې صلحنامه ولیکلی شوه نو بیا د یوې خزانې غوښتنه په ظاهر عجیبه خبره ښکاري ځکه چې د معاهدې له رویه یهودیانو په هر څیز باندې تصرف ملکیت ختم شوی و سوای د خیبر د ځمکې او که هغه خزانه ملاوه شوې وه لکه څنګه چې په روایتونو کې لیکلي دي نو خزانه چېرته لاړه د خیبر چې کوم غنیمت مال تقسیم شوی دی د هغې چې کوم ټول تفصیل دی هغه د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې موجود دی غوړي واز د کجورې کپړې څاروي نیزې تورې غشي ډالونه وغیره کوئی چېرته هم دا ذکر نشي چې دومره سره زر یا سپین زر یا ایرې جواهرات ملاو شوي بلکې د دې په خلاف دا لیکلی شوي دي چې د خیبر په اموالو کې هیڅ قسمه سره زر یا سپین زر نه ملاو شوي دا د بخاري روایت دی د خزانې د تلاش لپاره چې کوم تفتیش شوی دی په هغو روایتونو کې سخت اختلاف او اضطراب دی یو روایت کې دی چې کنانه نه راتپوس کړی شوي چې په زرو کې دی چې کنانه او د هغه د ورور دواړه راوختلی شوي وو په زرو کې دی چې د دې سره یو یهودي و هغې نه پوښتنه شوې وه او په زرو کې دی چې هویې یو د هغه د تره نه تپوس کړی شوی وو او د هغه ټول تفتیش نه پس ته که سزا ورکول وو نو ډېر مجرمان ګرځېده خو د روایت مطابق صرف 12 سزا ورکړی شوې ده یعنې کنانه او د هغه ورور ته او د ځینو روایتونو مطابق صرف کنانه له سزا ورکړی شوې وه بخاري کې لیکلي چې کله حضرت عمر په خپل دور کې د خیبر نه د یهودیانو د جلاوطنۍ اراده کړې وه نو هغه ته هغوی له د ابوالحقایق یو زوی راغلی و شارح بخاري علامه ابن حجر لیکي چې د کنانه دا ورور د حضرت عمر تر دوره پورې ژوندی و او جلاوطنۍ پورې خیبر کې هغوی اوسېدو نو ځکه دا خبره هم غلطه شوه د ورور د قتل او ځینې سیرتنګاران د بخاري د دغه روایت دا استدلال کوي چې صرف هم کنانه له سزا ورکړی شوې وه بهرحال دا ټولې خبرې چې بیان کړې شوې دا تضادات چې کوم د دې په وجه داسې ټول روایتونه چې پکې د خزانې د حصول لپاره د بدري سزا ذکر دی دا مشتبه ګرځولې کېږي او چې پکې حقیقت دا چې دا روایت ډېر سم دی نه او یو معروف سیرتنګار علامه شبلی نعماني دا لیکي چې د خیبر په واقعاتو کې ارباب سیر سیرت لیکونکو یو ډېر سخت غلط روایت لیکلی دی او اکثر کتابونو کې هغه لیکلی شوی دی او بدلی شوی دی روایتونو کې شامل شوی دی او یعنې دا چې اول خو رسول کریم یهودیانو له په دغه شرط تبار ورکړی و چې هغوی به هېڅ څیز نه پټوي خو چې کله کنانه بن ربیع د خزانې ښودلو نه انکار وکړو نو رسول کریم حضرت زبیر له حکم ورکړو چې په سختۍ د دې نه د خزانې پته وکړی شي او حضرت زبیر به کړو په ذریعه اور لګولو دغه سینه به داغله
او تر دې چې دغه د مرګ ته جوخت شو آخره کرانه ووژلی شو او ټول یهودیان غلامان ویزه جوړ کړی شو د دغه روایت دومره برخه صحیح ده چې کرانه وژلی شوی و خو وجه دا نه ده چې هغې خزانه ښودلو نه انکار کړو بلکې وجه دا ده چې هغه محمود بن مسلمه وژلی و تبریک کې تصریح شته چې بیا رسول کریم کرانه د محمد بن مسلمه ته وسپارلو چې د خپل رور د محمود بن مسلمه په قصاص کې دا ووژني د باقي روایت حال دا چې دا روایت تبری او ابن هشام دواړو د ابن اسحاق نه روایت کړی دی خو ابن اسحاق د یو راوي نامه نه ده ښودلی محدثینو د رجالو په کتابونو کې تصریح کړې ده چې ابن اسحاق د یهودیانو نه د رسول کریم د غزواتو واقعات د یهودیانو نه روایت کړي دي او ډېر روایتونه یې هغوی د یهودیانو نه راخیستي دي او دغه روایت هم په هغې کې ګڼل پکار دی او یهودیان به یې صرف صحیح خبره نه ښیي او دغه وجه ده چې ابن اسحاق د دغه راویانو نامې هم نه دي اخیستې او یو تن باندې د خزانه نه ښودلو په وجه دومره سختي کول چې په سینه اور لګول دا د رحمت للعالمین د شان نه ډېره بعیده خبره ده هغه تن چې چا چې هغه له زهر ورکړی وي هغه ته بیخي څه نه وي سزا ورله نه ورکوي هغه به د یو څو سکو لپاره څوک په اور کې د سوځولو حکم ورکولی شي اصل واقع دومره ده چې کرانه له په دغه شرط امان ورکړی شوی و چې هېڅ قسمه بدعهدي او خلاف بیاني به هغه نه کوي خو روایت کې دی چې هغه دا هم منظوره کړې وه چې که هغه د دې په خلاف څه وکړو بیا به هغه د قتل مستحق وي او کرانه بدعهدي کړې وه او چې کوم امن هغه له ورکړی شوی و هغه ختم شو بیا کرانه محمود بن مسلمه وژلی و او بیا د هغه په قصاص کې هغه وژلی شو مخکې خو معاف شوی به وي خو د دغه ځای کې هغه یو بله بدعهدي کړې وه د هغې په وجه هغه ته سزا میلاوه شوې وه د موجوده زمانې محمدي مصنف سید برکات احمد صاحب په خپل کتاب رسول اکرم په یهود اعجاز کې لیکي چې ابن اسحاق بغیر د سند د یو کیسه بیان کړې ده او دا د حقایقو په حقایقو چې ورته ګورو نو بیخي دا غلطه ده اول خو دا چې تعظیم هغه د اور تعظیم د اسلامي تعلیم خلاف خبره ده او بله دا چې د پوره خیبر په مال غنیمت کې د دغه ځینې راوتې خزانې د تقسیم ذکر نه میلاویږي او نه د دغه خزانې بیت المال کې د داخلېدو سره روایت موجود دی ابن اسحاق نه بلکې نور چې کوم قدیم ترین ماخذ دی هغې کې د خیبر چې کوم د غنیمت مال دی هغې کې نقد پیسې یا سره زر یا د سپینو زرو قسمه سامان ذکر نه میلاویږي ټول روایتونه د اجناسو د کپړو د وسلې متعلق دي حضرت ابو هریره چې د خیبر په جنګ کې رسول کریم سره و هغوی وایي چې موږ خیبر هم فتح کړی خو د غنیمت په مال کې موږ ته سره زر او سپین زر ومیلاو شوي خلاصه ده چې کرانه بن ربیع وژلی شوی و خو د هغې د قتل سبب د یو مسلمان سپهسالار قتل و وجه د هغې او د هغې په قصاص کې هغه پخپله وژلی شوی و نو دا د اصل حقیقت دا واقعیت مخکې روان دي دلته په دغو واقعیاتو کې د یوې یهودي ښځې ذکر دی چا چې رسول کریم له د زهر ورکولو کوشش کړی و د هغوی خلاف سازش کړی و خو رسول کریم هغوی محفوظ ساتلی وو د دې تفصیل انشاءالله چونکې اوږده واقعه ده آینده به بیانوم حضور فرمایي چې دا وخت زه د یو مرحوم ذکر کول غواړم او بیا به د هغې غایب جنازه هم کوو ماسټر منصور احمد صاحب کالو ابن شریف احمد صاحب کالو چې نن سبا په اسټرالیا کې وو تېرو ورځو کې دوی وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون مرحوم د چودھری سردار خان صاحب رضی الله تعالی عنه او چهور چې صحابیو د مسیح موعود اسلام د هغوی موسی وو ربوی کې دوی تعلیم ترلاسه کړی و د وړوکوالي راسه د دین د خدمت توفیق دوی ته ترلاسه شوی دی سند کې بشیر آباد تعلیم الاسلام های سکول د دوی د ملازمت آغاز کړی و تقریبا 34 کاله دوی د تدریس شعبې سره منسلک وو بشیر آباد کې دوی د خدمت توفیق ملو شوی دی خدا ملاحمدي قاعده وو صدر جماعت هم وو د جوبلی فنډ خدمت هم توفیق ملو شوی دی د جنرال سیکرټري په طور دوی ته په حیدرآباد کې د 13 کالو د کار توفیق ملو شوی دی بیا 14 کاله پورې د حیدرآباد ضلع امیر وو
او د امیر مقامي په طور د خدمت توفیق ورته ترلاسه شوی. د دوی طریقه دا وه چې خپل د کار نه چې دوی فارغ شو د نوکرۍ نه، نو فوراً به جومات ته لاړه او هلته به ټول کار کولو او د ماښام لمونځ نه پس به دوی کور ته تله، یا ځینې وخت به دې نه به زیات ناوخته شو. خلافت سره ډېره زیاته مینه وه، په هر اواز به یې لبیک ویلو. غریب پرونه و، مهمان نوازه و، همدرد او ډېر سخي و. خپلوانو به یې خپل کور کې ساتلو او تعلیم به یې پرې کولو. ډېر خپلوان د دوی په شاګردانو کې مربیان دي، ډاکټران دي، انجینیران دي، په ډېرو ملکونو کې خورا دي. دوی بوسي مو د دوی په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه یو لور او 15 زامن شامل دي. مبشر احمد ګودل صاحب چې کوم دي دلته د امیر صاحب په دفتر کې چې کار کوي، انګلستان کې د هغې هم زلفو دوی او د هغوی زوی اسامه وایي چې کله چې موږ هوش سنبال کړی دی نو خپل پلار موږ د جومات سره یو مضبوط تعلق لیدلی دی. د جومات د تلو نه به دوی چېرته ناغه نه کوله، همیشه په دفتر کې باقاعده موجود و. اوس د سختې مجبورۍ نه بغیر دا نه دي شوي چې ناغه یې کړې وي. او د جومات ممبرانو ته پته وه چې دوی به په دفتر کې ملاویږي په جومات کې. د مرکزي مېلمنو به ډېره عزت افزایي کوله، خدمت به یې کولو. استرالیا ته چې دوی کډه یوړه څه موده پسته په دې باندې مقدمات وو، نو دلته د راتلو نه پسته مقدمات وو. نو بهرحال د حالاتو په وجه حضور فرمایي مقدمات نه وو، بلکې د حالاتو په وجه دلته دوی کډه راوړې وه. او دلته راتلو نه پسته دوی د جومات خدمت کول او په هر مالي دایره کې صرف دا نه چې استرالیا کې بلکې په پاکستان کې هم دوی برخه اخیسته. استرالیا کې دوی خپله د احبابو حلقه فراخه کړې وه او ډېر زر خلک په ځان بیان کړي وو. او په استرالیا کې مقامي جومات کې سیکرټري تعلیم القرآن د سیکرټري تربیت په طور د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. ډېر عاجز و خدمت کوونکي وو، د خدمت د جذبې نه ډک و. خدای پاک د ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ماشومانو ته د ادارې کې جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.